یو کس تپوس کړی دی چې په چغلپوره کې د جیداد مالکانو د جومات امام صاحب ته د جومات او د امام خرچه یعنې ضروریاتو دپاره د کاش کولو دپاره پټی ورکړی او وقف کړی نه دی. اوس د جومات امام او د هغه وراره دغه قبضه جیداد چې څومره دی هغه یې خرڅ کړی دی او هغه پیسې اخیستې دي، آیا دا پیسې مالکان وصولولی شي او که نه؟ پخوا به په بعضې ځایونو کې اوس هم په بعضې کلو کې داسې کېږي چې یو پټی د امام مسجد دپاره مختص شي او وایي چې دا پټی فلانکي ورکړی دی یا قوم مشترکه ورکړی دی یا یو کس ورکړی چې د دې آمدن دا به امام خوري، زمیندار ته ورکوي او که پخپله یې کوي. امام به اړه نه اخلي، تنخواه به نه اخلي، د هغه د آمدن دا ذریعه ده. دا پټی عموما وقف وي، داسې ما نه دي اورېدلي، دي کاغذ کې لیکلي دي چې دا وقف نه دی، دا عموما وقف وي. دغه وقف شی نه د مالک بیا اغشتی شي او نه د امام دا خرڅولی شي. البته که په دې باندې امام د 500 کالو دپاره و تر اخره پورې مثلا نو بیا به هم آمدن هغه خوري، او که د 2 کالو دپاره دی دلته امام بیا دلته نځي نو 2 کاله بیا آمدن خوري او دې ځان سره نه دا پټی وړی شي او نه هغه خرڅولی شي، ځکه چې دا وقف دی، صرف د دې آمدن د ورکړی شوی. بیا که د ده نه پس بل امام راشي بیا به دا پټی هغه خوري، بیا د هغه نه پس چې بل راشي بیا هغه خوري. دا وقف دې کاغذ کې لیکلی شوي چې دا وقف نه دی، دا زما ذهن کې نه راځي، ځکه چې عموما خلک دا وقف کوي. که چېرې وقف وي نو مالکان نه شي واپس اخیستی، او امام چې داسې کړي دي زیاتې کړی دی دا واپس کول پکار دي او دا بیا جومات دپاره وقف کول پکار دي. که وقف نو مالکان یې اخیستی شي، پیسې په خپل استعمال کې راوستی شي.